الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولو دي مارے پری دوا ماڑا اگا ماشومان لگ زوروري ډیر وی وأشهد أن محمدا عبده دا انسانیت سره لګي ورسوله دا پپایو کې خلکو له کیمیکل چوا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا خالص پپایو کاروبار خالص په بسم الله دا یو پونه په باغټ الرحمن باټي کې یو پونه الرحيم واچي او دا خپل ټیم په دې ډوچ یارا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله نو يريږي هر قسمه حرام نزانو ساته وقال النبي اتقوا الله دا الله نو يريږي دا الله حقوق ادا کوي دا الله نو يريږي دا الله د بندګانو حقوق ادا کوي اتقوا الله او امر الله کوي وکونو مع الصادقين رسول خلق ملګری شي دا یاد ساته معزز علماء کرام بیا بسنګ کوه طلباء عظام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو نن تاسو په دې علاقې کې په دې مدرسه کې د حفظ او د ناظری د ماشومانو دستربندی دا ختمونه او تاسو پای کې شرکت وکړه مدرسه دا د یو علاقې والو د پاره سبب د عزتي دا دای د پاره یو لوی اعزازي چې کوم زینو کې مدرسې دا غزه مسلمانانو ته ډېر خیر ملاويږي د علم د طلب کوونکو د مهمانانو چې هغه د الله میلمانی د الله د رسول میلمانی د انبیاء کرام علیهم السلام میراث د کوونکی داغي سن د بیان د وعظ د یاد دهانه د تذکیر دا ډیر زیات ضرورت دی الله رب العزت فرمای اے محبوبا تو خلق تا یاد دهانی کوا فإن الذکر تنفع المؤمنین دا خو ایمان والا ته نه پور کوي دا مجالس دا زمون را جمع کېدا دا خو یو د دې بچو حوصله افزایم دغه تاسو ګوره دا واړه ګلونه په دې کورسو باندې ناشتي دي ختمونه کړي دا ماشومان هم خوشاله د دې والدین هم خوشاله د ترونو زامنم خوشاله د ماما زامنم خوشاله ترونم خوشاله ماماګانم خوشاله او چې څوک په دې وړو خوشالي الله دې نورم خوشاله کی تاسو کې په څوک خوشاله ټول وای الحمدلله جزاک الله خیرا کثیرا محترم مسلمانانو دا د مدارسو کردار دی تاسو مولا بشیره کړیو چې دې ته قران ورزده کې چې دا حافظان شي دا قاریان شي دا عالمان شي دا مفتیان شي دې د پارم بچی مدرسو ته ور کړی کنه دې د پارم بچی ور کړی دي چې رزه مدرسه کې داخلو ما او دې په دې مدرسه کې و انجینیر شي او ډاکټر شي او یو لوی دنیادار افسر شي دغه د پارم ور کړی کنه چې د قران کریم خادم وګرځي حاجی مدرسې د خپل کارو کو ماشاءالله کله کله بعض خلک اعتراض کوي
چیرې دا مدارس دي او په دې مدارسو کې انجینران پیدا نشو او ډاکټران پیدا نشو مړوي دا وان دې کم ځای او ډب دې کم ځای ماشوم دې را لېږلې مدرسې ته البته ما ماشوم در لېږلې یونیورسټۍ ته کالج ته چې هغه ته بهترین انجینیر جوړ کی مسلمان ډاکټر ته نه جوړ کی نو الته ورته ای استاد محترمه د یونیورسيټي او د کالج استاده ته چې ولا په ګډا شو ته به ما ته خوري انجینیر جوړ کی نو دا ګیله خو زه لرم خو تا ته خو د ګیلې او دارنګې د شکوي داغې تا سره څه زه او موقع نشته چې د ما د مدرسې نه ګیله وکړي دا مدارس دا فیکټري ده د څه د حفاظو دپاره د علماو جوړېدو فیکټري ده د قاریانو د خطیبانو دپاره دلته به دا قسمه څیزونه تیاریږي محترمو دا به هلته ستا امامت کوي تاله به تراو کې قرآن اورئ تا ته به ایمانیات ښیي تا ته به عقاید ښیي په دې وجه قاری محمد طیب رحمت الله علیه محتمم دارالعلوم دیوبند دای په خطباتو کې یو ډیر بهترینه خبره ده وی په دې وخت کې د تمام عالم اسلام او د مسلمانانو د پاره دو پناهګاهونه دي ښا چې کم ځای د اسلام او د مسلمان د پاره پناهګاه ده او مسلمانانو لازم ده دي چې کم ځای کې اسلام او مسلمان ته پناه ملاويږي نو په خپل لاس باندې رواني کې حفاظت به کوي حاجی حفاظت به کوي ها چې ته د اسلام حفاظت کول غواړي د مسلمانانو حفاظت کول غواړي نو قاری صاحب رحمت الله علیه لیکي د اسلام او د مسلمانانو د دې لپاره دو پناهګاهونه دي یو پای کې دعوت او تبلیغ والا لار ده الکه سیرو زدا او چلا او سلور میاشتې دي دې سره خلکو کې اسلام راځي مسلمانی پکې راځي د زندګۍ نه وتلی شوی دین پکې بیا راځي محترمو او ډیر غیر مسلمم په دې پروګرام سره دین اسلام ته داخليږي ډیر هغه خلک چې د الله نه لري د الله د رسول نه لري د قیامت د خبرو نه لري اے محترمو د مسجد نه لري هغه زندگی په بيدینه کې تیریږي شپه ورځ د الله په نافرمانی کې جون تیریږي دا دوستان ورپسې ګرځي مینتونه سماجتونه راځي چې جمعات ته ځو شپې جمعې ته ځو سې روزې ته ځو یو د اسلام او د مسلمانانو د پناهګاه هغه دعوت او تبلیغ لاره ده نو ما او تا به د هغې حفاظت کوو اب مضبوطه او محترمو دا پناهګاه به نوره مضبوطه او دویم د اسلام او د مسلمانانو د پاره پناهګاه چې دا د دینی مدارس دي ښا د دینی مدارسو کې د رښتیاو درس د قرآن تعلیم د احادیثو درس اے محترم مسلمانانو بل یو خبره مې را یاد شوه وی کوم دته کنه که نا وخت چې بس دوا کوم علامه ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کوي چې څوک دا غواړي چې د عمل نامه دی د په مرګ باندې بند نشي ځکه چې کله انسان مړ شي کنه عمل نامه بند شي محترم او زمونږ استادو د ټولو دا یقین دی او ټول دا منو چې مونږ او تاسو دی دنیا ته راغلی یو نو د تلو د پار راغلی یو څه د پار راغلی یو دلته بسوکم همیشه نی ښا دلته چې سوکم راغلی د تلو د پارا وہی اے اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے چاچی پدی دنیا کے سترګې وغړولې دې سره یو پیغام چې جانا پڑے گا سار نور روخته پیغام ماخام به ډوبیږي محترمو دنیا ته انسان راغی دی پوی شي چې زمبر دنیا نه ها نن دی او کسبا دی او دا ملک د زرغون شاه دی ارسه وته پاتې دی ها د دنیا نه بزو محترمو څونه خلک د دنیا نه لاړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړه د مرګ د پاره د دنیا اس یو طاقت رکاوټ نشي جوړې دی
د بادشاہانو بادشاہت د مرګ د پاره رکاوټ نشي واقعا. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شوی دی، کله ور باندې تبا، کله د سر درد. نبی علیہ السلام دون های درجه ټمپریچر وکنا چې نبی علیہ السلام سره یو لوخي خودلې هغه کې لاس داسې غپکې پتندی باندې راکاږي، خاصه ګرمي کیږي. الله اکبر کبیره، تکلیف دی ورتا. اے محترم مسلمانانو، کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې تپوسونم کوي اسول الناس کې خلکو مسکړې ورته ویل کیږي اے د الله رسوله لا منځ نه دی کړي، هم ينتظرونک، تاسو انتظار کې دي چې پیغمبر بروزي مستا ور دغه وخت کې مو سره د مزغم دی. الله اکبر کبیره. دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امتیانو ته پیغامات هم پریدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت کې وایي لا اله الا الله الا ان للموت سکرات، لا اله الا الله الا ان للموت سکرات. د مرګ ور ډېری سختي دي ښا، او لا اله الا الله پیغام ورکي. دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دامو فرمایله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الله دې په يهودو نصارا او لعنت کی. پچا دې لعنت کی؟ يهودو نصارا. ګوره پیغمبر په هغه وخت کې چې لږ ساعت بعد به روح پرواز کوي وفات کیږي، با هغه وخت کې په يهودو نصارا باندې لعنت ویا. نن مسلمانانو داغي مشابهت شروع کا. نو ګوره ډیر مسلمانان په دې 25 دسمبر د میډیا تاسو ته نه خودل غټ غټ وزیران خلکو ته کریسمس ډے مبارک کولی عیسایانو ته. حالانکه کم خلک چې دا کریسمس ډے د عیسایانو د 25 دسمبر د دې مبارکباد ورکوي کنه، دا د لم یلد ولم یولد په عقیده باندې گزارونه کول دي. زمونږه عقیده خدا دا الله فرمایي چې الله اغزاد دی لم یلد ولم یولد، دا الله والدین نشتا اولاد نشتا. او عیسایان سویا نصارا وی چې عیسی ابن الله دی، دا عیسی د الله زوی دی. وی د عیسی علی السلام برډ اغي مناوي کنا 25 دسمبر، نو دا هو اغي ابن الله ګڼي او ته ول په دې مبارکباد ورکې او یی دا خپل میز کې داسې باهمي هم آهنګي دا. الله اکبر کبیره. دغه وخت کې نبی علیہ السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الله دې په يهودو نصارا او لعنت راوړي. ګور د پیغمبرانو قبرونو له سجدي کوي، امو قبرونو ته نه. که د پیغمبر قبرونو تم څوک سجده کوي، د پیغمبر قبر تم څوک راټیټیږي، که د پیغمبر د قبر نم څوک گیر چا پیره تاویږي، که ورته سر را کته کوي نظر و نیاز وړي، پیغمبر وی په د لعنت. نو د بل چا قبر ته سجده کوله دا خو د حدیث مسله ده. او دا حدیث خو امام بخاری رحمت الله علیه سو ځای ذکر کړی دی. دا مسله نن د خلکو په خولي ګوري نه راځي ښا. دل بلا دنیا ناسته دا دی دا مسله نه بیانوي، دا اختر بیان ورته کوي، دا مسله پکې نشته. یو تن ته چاوي ټول دا حدیث خلکو ته نه بیانې وی مړه مال پته چې دا صحیح حدیث دی او که دا وېما بیا به دا خلکو دا پنځپيري دی ښا. دا پنځپيري دی د کتاله دی پنځپيري وي که ارزره ته وي او دین بیان او خلکو ته مړه. نو محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی. نبی علیہ السلام لاسم داسې پورته کوي. دغه وخت کې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه راغی، هغه سره لاس کې مسواک وکنا. عائشہ رضی الله عنها چې نبی علیہ السلام زما په غیږ کې پروت دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی، د مسواک طرف ته ګوري. ورته مزهمیت مخ تراغي، د لا اله الا الله اهمیت مخ تراغي، د يهودو نصارا او رد کول د مخ تراله.
د پیغمبر د دنیا نه تلو په وخت کې دا اعمال دي کنه هغه مسواک کو عائشہ رضی الله عنها وای ما نبی علیہ السلام ته ویلا اے دا الله رسولا دا مسواک تی در تواخلما نبی علیہ السلام دغه وخت کې خبرې نشوي کولې فاشار برأسه نو نبی علیہ السلام په سر مبارک اشاره وکړه چې او مسواک تیرا تواله وای ما د عبدالرحمن نه د خپل رور نه مسواک را واغست هغه مسواک لک سختو پیغمبر لمه ورکو نیشو کولی ما وتوی اف الیینه لک یا رسول الله دا مسواک د لګ نرم کما نو به په سر مبارک اشاره وکا چې او لګ نرم کراتا ا مسواک ته ما واغستو ما په خله کې داسې لګ نرم کو سما لاړه مسواک سره ولګی دی بیا می پیغمبر تور کا هغه وخت کې پیغمبر علی السلام مسواک وکا ادم په ما د الله د نعمتونو نه یو نعمت دی چې زما لاړې د پیغمبر علی صلوات و سلام د لاړو سره یو ځای شوه او ادم په ما د الله نعمت دی پیغمبر چې کله سا ور کول نو زما غي کیو زما په کوټه کې زما په کمره کې او زما چې کوم مسواک ما هغه سره د خلی لاړې یو ځای شوی هغه نبی علیہ السلام استعمال کرا وستا بیا نبی علیہ السلام لاس پور تکړی دی او ای اللهم بالرفیق الاعلى دنیا نه تک دی ښا او دې کې د نبی علیہ السلام د الله داسې کتل فلما خرجت نفسه دا صحیح حدیث دی چې کله د پیغمبر روح اوته فلما خرجت نفسه شممت رائحه وی ما یو ناشنا خوشبو محسوس کخا وی داسې خوشبو ما چرتا نه مخ کې محسوس کړي و نه رستو د پیغمبر نه چې دی روح پروازو کو کنه وی ناشنا خوشبو الله اکبر کبیره او اے محترم مسلمانانو پای صحابه کرام وی پمونګه پس جون کې د ټولو نه د خوشاله رز آغا وا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغلی و او په مونږ د ټولو نه هغه بلیک ډے د غم او د خفقان رضا هغه وا چې کله نبی علیہ السلام وفات شو اوس نبی علیہ السلام چې وفات کیږي اسی په ایمان وایي زما استارور دوست بچی ملګری د خزه خاون د خاون خزه چې وفات کیږي خوشحالي که خفای او ډیر خفای کنه اے محترمو دا یاد ساته په مخ د زمکا د صحابه کرامو چې د پیغمبر سره کوم مینه وا د دې مینی مثال په دنیا کې نشته د صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دون مینه وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د او د صوبه صحابه وخت نه دی پری خودي د نبی علیہ السلام لاړې مبارکي صحابه کرام وخت نه دی پری خودي نبی علیہ السلام کې چرته د حج په موقع باندې ویخت خریلی دي د عمرې په موقع باندې صحابه کرامو هغه ویخت ځان سره تبرک د پاره خودلی دي چې چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تندیخ ول راغلی په لاس خول راغلی صحابه کرامو د هغه خولینه بوتلګی ډک کړي ښا په تور اتر به پیغمبر خوله استعمال ولا اے محترمو صحابه کرام هغه خلقو د نبی علیہ السلام په اشاره باندې سر ورکون کې خلقو چې کله غیدا اعلان اورید پیغمبر وفات شو پای وکم حالو محترمو د بعضی صحابه کرامو اجبان بنشا خبرې نشوي کولې اے محترمو بای صحابه کرامو هغه مجلس پری خو دا چې الته دا خبرې کې دي چې پیغمبر وفات دی عمر رضی الله تور رويستا وی خبردار کہ چا اویل چې پیغمبر وفات دی سر ته قلم کوما خلق غږم نشي کولای چې پیغمبر وفات دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه حوالی مدینہ لتلو الته بل بیبیوا واپس چراغی خبر شو چې یار غار وفات شوی دی ابو بکر صدیق کنه محترمو هغه چراغی نبی علیہ السلام یو کته پیغمبر خبرې نشي کولی را پاسې دی نشي یار غار سره دغه خبرې نشي کولې
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دسترګونا اوخ کې روته و اے د الله حبیبا پتا به الله دو مرګ نه را یو ځای کوي دا یو مرګ دی د دې تا د پاره لیکل شوی و هغه مرګ پتا باندې راغی بل مرګ بنی ښا او بیا ابو بکر صدیق لاړو په صحابه کرام را جمع دي محترمو او عمر صاحب دا خبره کړې و نو څوک غږم نه کوي ابو بکر صدیق ادرې دا تقریر وکړ اول آیت لستا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين او بیوی خلق یاد ساته من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد رب محمد فهو حي لا يموت پتاسو کی چچا د محمد عربی عبادت کو پس په تحقیق سرا یقینا هغه وفات شو چا ویل دا اجي تما ټیم ختمېدو ول خبر راغونډو محترمو ابو بکر صدیق څنګه خبرو کوه راته شاباش جزاک الله جی تاسو په خبره پونه شه بیا راته وایم ها ابو بکر صدیق ویلا من کانا منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات تاسو کی چچا د محمد علیہ السلام عبادت کو پس یقینا په تحقیق سره محمد علیہ السلام وفات شا صحیح په تحقیق سره یقینا محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرام ټول دا وریدو او دا آیت مخکې وې کنه عمر سے هغه پاسې دو عجیب صحابه دي یار عجیب خلق دي ښا صحابه ډېر عجیب خلق دي محترمو ګوره مخکې عمر سے ویلو چې چا وی چې پیغمبر وفات شوی سر ته قلم ومه اوس دا آیت وریدو نو دا آیت ابو بکر دلته ویلا دا ابو بکر خو په سن 3 هجری کې وا نازل شوی و په غزوه احد کې نازل شوی عمر سے پاسې دا وی ما چې کوم خپل خبره کوله هغه په وحی کې نشتا هغه قران او حدیث کې نشتا دا زما خپل یو رائے و چې پیغمبر بلا ملکیږي نه خو دا آیت چې مې واورېدو نو دا ما ته پته و چې په سن 3 هجری کې نازل شوی دی او چې ابو بکر اوس ویل ما وی که دا آیت اوس نازل شوخه یعنی زما د خپل خبرې نه رجوع ده یقینا پیغمبر وفات دی بیا محترم مشوره وا پیغمبر علیہ السلام با قبر به ولکم دی جوړو چاوي په مکه کې چاوي په بقی کې ابو بکر وی ما د نبی علیہ السلام نا اوریدلی د پیغمبر علیہ السلام چې کم زه دغه روح پرواز وکړه التب ورته قبر جوړولی شيخه نو دا عائشہ رضی الله عنها په کوټګي کې پیغمبر ته قبر جوړ کړی شو بیا په نبی علیہ السلام جنازه وشوا نو محترمو چې نبی علیہ السلام دون الوی شخصیت د دنیا نزی نو ماوتا بم د دنیا نزوې محترم مسلمانانو نو دی دنیا کې مونږه د آخرت د تیارې د پاره الله رب العزت را لګلیو ځکه مونږ ته الله حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اتقوا الله الله نو یریږي تقوا اختیار کې دا یاد وساته دا تقوا ستویا تقوا ذکرونو ته نوې تقوا تسبو اړولو ته نوې تقوا نفل کولو ته نوې یو سړی دا تندې ډیر زیات تور کړی دی په سجدو باندې په نفلونو باندې زمون خلک غټ متقی سیف دی ګره تقوا والا دی نه محترم دا یاد وساته یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله تقوا دی تویل کیږي تا سره د خوري صدا خورت لدی عیسی ورکا دا تقوا ده سوکا په دې خبره خدا سي غلی شو یار ول خیر خدای تقوا څه ته وای خور ل عیسی ورکا دا مونږ وایو ډیرو ځایونو کې چاته پته ني محترمو دغه خیال دار دا عیسی به صرف
نارینه او ته ملاویږي زنانه او ته بهسته نه ملاویږي دا یاد ساتئ که چا دا سوچي که نه دا مسلمان نشي کېدی ګورې ښه قرآن کریم کې الله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین خور ته عیسه ورکا الله اکبر کبیره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د الله نه ویریږئ تا ته حرام ملاویږي په سود دلالکونه کروڑونه ملاویږي ځان د هغې نه وساته دا تقوا ده اے محترمو مسلمانانو تا ته موقع ده د ګناه ته وې دلته چانس لګي ښه دا پیسې زه چپه کولی شم حتی یو کاغذ اولی نه دی محترمو یو بالپین اولی نه دی یو روپې اولی نه ده اتقوا الله د الله نه ویریږه یو مولوی صاحب خبره کوله وی چاره له یو حکیم صاحب خولی و وی کپسول ګولې مې ترې راوړی وی مال هغه زوی چې تېله کې کولاو کې مال یې پرېږدوه مړه هغه ماشومان لږ زوروري ډېره وي کولاو کا وی د بیزو پچې پکې چولې وي یاره دا د انسانیت سره لبې ښه دا پپیو کې خلکو له کیمیکل اچوه الله اکبر کبیره هلکه غوی نشته میخې نشته ونډه منډه پې نه خورئ او لکه د خالصو پیو کاروبار خالص پې ملاویږي دا یو پوڼې به غټ باټي کې یو پوڼی واچي او دا ښکلې ټینګ پې تېنه جوړ شي یاره دا پیو په قیمت خرڅوي دا د انسان دپاره زهر دی محترمو دی به پیسې ګټي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ د هر قسمه حرامو نه ځان وساتئ دارنګي اتقوا الله د الله نه ویریږئ د الله حقوق ادا کوئ د الله نه ویریږئ د الله د بندګانو حقوق ادا کوئ اتقوا الله او دویم امر الله کوي وکونو مع الصادقین د رښتونو خلکو ملګری شئ دا یاد وساتئ د رښتونو خلکو ملګرتیا به څنګه کوو ومن اصدق من الله قیلا د الله نه خو څوک رښتیا وینا کوونکی نشته پیغمبر علیه السلام صادق المصدوق پیغمبر دی نو چې څوک د الله خبره کوي د الله د رسول خبره کوي د دې ملګرتیا وکړئ وکونو مع الصادقین چې څوک درته وایي الله دا وایي د الله رسول دا وایي او که څوک د لکیسې کوي لنکیځی کې پیر صاحب او غړون کلی په کاسه کې را بند کړه پلانکیځی کې پیر صاحب په هوا باندې روانو او خوب یې ولیدو او پلانکیځی کې باچا و وزیر و یو غل و یو ډاکو و بعضې خلک په دې کیسو راوړېدلي ښه پیغمبر به روانو ښځې به ورباندې خزلې ورغورځولې کوم ځای کې دي دا یو بزرګ وویس قرني نومې وه او چې هغه خبر شو چې د پیغمبر غاښونه شهیدان شوي نو بس امبوري راواغستو د ځان یې ټول غاښونه ویستو دا کیسې مو اورېدلي که نه دا نشته په دین کې ښه نو قرآن کې شته او نه حدیثو کې شته او بس زمون خلق دا بیانې نو اے محترمو الله تبارک و تعالی فرمایي وکونو مع الصادقین د رښتونو خلکو ملګری شئ د رښتینو خلکو ملګرتیا کوي او ښه په نرې کوي او رښتونی خلک قرآن او سنت والا دي څنګه محترمو د قرآن او سنت والا ملګرتیا کوي بیا چې چا د قرآن او سنت دپاره د دې د اشاعت دپاره مدرسه جوړه کړي چې یاره دې ځای نه به خلکو ته دا رښتیا خورېږي د هغې ملګرتیا پکار ده او که نه او الحمدلله ماله ډېره خوشحالي میلو شوه زه چې رالمه دلته په سټیج مو مولانا سید حمید صاحب ولیده مولانا شیرین زاده صاحب مو ولیده کامران صاحب دی مفتی شاهد اسلام صاحب دا نور علماء کرام ډېر زیات خوشحاله شوم او دا په علاقې باندې هم ډېر ښه اثرات غورځوي چې کله د یو عقیدې خلک دا په یو لاین باندې راجمعي محترمو د دې ډېر ښه اثرات دي او الله دې په تمام امت مسلمه کې اتفاق اتحاد راولي بعضې ځای ته مونږ لړ شو هلکه پلانکي مولوي صاحب نه ښکاري وایي د هغې د دې سره نه لګي کور د خدای د مهردین جومات کا ته مولا یې او ستا نه لګي ستا دا څنګه زړه دی ستا په دې زړه کې قرآن او سنت عمل نه دی کړی ستا په دې زړه باندې قرآن او سنت اثر نه دی کړی ته باوجود د پټکي نه او د مولاتوب نه زمونږ خو پلانکو سره نه لګي د دې مثال خو دغه کمکل ماشوم دی پخوا به چا ماشومانو ته وي دې پلانکو ته اواز کا خو دې سره مونږ جګړه کړې زمونږ سره نه لګي ماشومانو به وایي که نه
الګه پلان کې مولوی صاحب نه راغلی زمونږ نه لګي جیو بل سره دا ولې دا نه لګي په سر راځي ځن زر زمين باندې راځي تاسو په سر نه لګي دا یاد ساتئ اشرف علي تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې تاسو به اخلاص څنګه معلومه وي یو علاقه کې یو نیک پیر دی لوی سړی دی لوی شخصیت دی خلقو ته دین بیانوي د خلقو اصلاح کوي عالم دی مدرس دی قاری دی وسره خوا کې بل یو مدرسه کولو شو بل یو نیک سړی پکې الله پاک پیدا کړ اوس دا سړی دا ډومبني وای د پکې څه ضرورت دی یو ډېر دی کنه نو ته پوښه چې دی په دې خفه دی کنه د کې اخلاص نشته محترمو دې د دنیا د پاره لګیا دی او کنه دی وی الحمدلله ثم الحمدلله زه خو هغه علاقې ته نشم رسیدي په یو کتاب کته د هندستان چې د یو عالم واقع په کې لیکلی و چې یو پخوانی عالم او پخوانی مدرسه وا هغه مدرسه کې یو مدرس به درس ورکاو نو او ډېر ښه خدمت به وکاو یو څو کال بعد هغه مدرس ولګي د بل علاقې نه بغیر اتلو نو هغه بل علاقې کې الته مدرسه شروع کړه د دې زړې مدرسې د متمم صاحب زوی راغی الله اکبر کبیره او د پلار ته خبره شروع کړه چې خپل ته بل مدرسه کولاو کا نو غپلاری مسکی شو زمونږه کړه سوداروړو بیا راشه زوی غپ لګو بچی چې راغی نو بچی ته وی بچی دا سکار دی مخکې دی علاقه کې زمونږ دا یو مدرسه وا علاقې په ډېر زیاتې وي د دې غونډو علاقو ذمہ داری زما په سر وا نو چل ته بل مدرسه کولو شو ذمہ داری لګه کم شو نو په دې خوشالي دل پکار دي که پکې دل پکار دي غزوه بابا اوس په پوښ په خبره ښه نو یو بل سره مینا محبت الحمدلله دا ټول علماء کرام په دې سټیج باندې ناز دي دا رښتونی خلک دي دی مونږ ته رښتیا خبرې کوي او چې څوک د نیکانو مجلس کې کینی د قران کریم په صحبت کې کینی د قران درسونو ته کینی د دې خامخا اثراتي ګورې محترمو د دې ضرور به ضرور اثراتي هغه شیخ سادی بابا رحمت الله علیه ذکر کوي وی گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبه بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از خوشبوئی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما حاکم که هستم اغوی گلی یوتن وی گلی خوشبوئی در حمام روزی وی د حمام په دکان کې راتا د یو دوست د طرف نه خوشبودار خټه ملو شو نو ما دې خټه ته وی چې ته مشکی کته عنبري کدا کم قسمه خوشبوئی ستادي خوشبوئی خو زما پړ کې مستی را وستا نو یې غرا ته وی بدو گفتم بگفتا من گلی ناچیز بودم راته ته خو بیکاره خټه ما خو ما سموده د ګل په دی ویخ کې تیر کړی دا نو جمال هم نشي در من اثر کړ اغه ما کې اثر کړی نو چې د قرآن په سورو کې څوک ناس دي محترم د دې علماو د درسونو په سورو کې چې څوک ناس دي د دې علماو بیان ته چې څوک ناس دي د دې قرآن او سنت بیان ته چې څوک ناس دي دا غي اثر به یو کنه په دې وجه محترمو علامه ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې څوک دا غواړي چې زما عملنامه د په مرګ باندې بند نشي ځکه عملنامه بنديږي ټول بملکیږي خو هغه خوش قسمت خلک به چې په مرګ عملنامه بند نشي نو هغه یو کارو کی فلینشر العلم هغه د علم په نشر اشاعت کې ولګي نو دا نشر اشاعت په علم کې څوک لګیدلی محترمو دا علماء کرام دا دین بیانې نن دونه کسانو ته دستر بندې او شوې نن دونه حافظان تیار دونه عالمان جنکې تیار نن دلته درسونه نن الته درسونه دا علما بر دنیا نه لاړ شي دا شاګردان به درسونه کوي دیو په قبرونو کې مړ پراتی او په عملنامه کې به نیکی لیکلی شي ها دا علما هغه خلق دي محترمو الکه دا صرف عملنامه بر دین بنديږي نه دی خو چا تیار کړیو کنه د دی والدینو دی په ماشوموالی باندې مدرسو ته راوستي وو دا څنګه چې تاسو د علاقو کې دا ګڼ مدارس دي د لری زینو پکې ماشومان پاتې کیږي نو چا چې خپل بچي علم ته ورکو نو دا دک والدینو عملنامه هم په مرګ باندې نه بنديږي ښا یعنی د عالمانو د قاریانو د حافظانو د غي د والدینو عملنامه په مرګ باندې
نه بنديږي محترمو. نو تاسو برا سره ټول دا عزم کوي چې په خپل بچو کې به قابل ترین بچي مدرسې ته ورکوي ان شاء الله. خوخه مولا چاچا دا خوخه را جزاکم الله خیرا کثیرا. بل محترمو د چا عمل نامه نه بنديږي، د علماو د دې د والدینو چا چې دې د پاره یو مرکز جوړ کو. راستاو دې علاقه کې بلا مراکز دي، بلا مدارس دي محترمو. هغه خلک خوش قسمت دي چې دی له زی ورکا دی له زی واغستا پای کې یو بلاک چاو لګاو، یو خخته چاو لګولا، سیخ چا راوړه، سیمټ چا راوړه، چا له 100 روپے جمع کې، چا د خپل زمکو نه یو مرلیزه خرڅ کا چې دا ماشومان بچی دي، دی د پاره به د کمرې ضرورتي، دی د پاره به د کتابونو ضرورتي، دی د پاره به دلته سلندرو ضرورتي، دی د پاره به نور ضرورت زندگی دا جمی کې د ګرمو بو په وړي کې د یخو بو. یاره ماشه زما دا 1 लाख روپے پکې نه سای کنه. ته به مړ شي په مدرسه کې به یو کوټه ځای باد کړی، په مدرسه کې به یو جالي ځای برابر کړی. اے محترمو ستا ملنامو په مرګ باندې نه بنديږي. اره سره کم مسلمانان داخله کا عزم کوي چې دې مدارسو کې خپل وس کوي ان شاء الله. فهمنا محترمو. او نبی علیہ السلام فرمایي ما نقصت صدقه من مالن، په صدقه کولو سره په مال کې اس کمی نه راځي. ایو حدیث کې هورازی پیغمبر په قسم کړي چې ته د الله په دین مال لګوا دی کې بستا صدقه ستا مال کې به کمی نه راځي، بلکې انفق علیک، ته خرج کوو پتا به خرج کیږي. او باقی شوم پړق خدای الله ډیر بدی شي. څوک شومپړ ټکه په خلینو راځي ولې څوک د الله بدی شي دا جشنه ګټي ته قرآن وایا حدیث ورته وایا دی جیب ته نور زور ورګي ته چې پیسې ته راونوځي کنه. هغه یو ځای کې د جمعات مدرسې د پاره چانده کېدا، یو غریب سړی و، هغه د 100 روپو چغچغې نوٹ نوي ولا هغه صادر کې واچولو. ابل اخوا یو مالدار ترین سړی ناس دی، هغه دی جیب کې کتره 10 روپے رئیس کې پیسو کې ورکړي دي. چې کله دی غریب سړی دا 100 روپو دا لوټ ورکړه، دا مالدارو د خکته بره جدي سړی ته ګوره، دی سر ته ګوره، دی جامو ته ګوره، د 100 روپے ورکې زم مالدار ترین سړی ما 10 روپے ورکې. چې کله دا خکته ګوره بره ګوره، چې کله دا قتل سیوا شو، غریب وته وی ماړه اسمان را کوزه سړی اخوا دی خوا ګوري را ګوري، دا خو چې تا وختي دا 10 روپے راځي دا 1000 پکې د نخکته راغورځي، دا ما غره واغست. دا شوم پړک سی کنه محترم، دا غریب په ټینشن کې چې ته 10 روپے مدرسه کې دی ورګي، دی بجیب ګوري چې ته پکې دنه بشماري کنه چې ته زوړ لوټ به پکې روبسي او ته الله دا ورکې مړه تعالی شرم هم نه درځي. دی وی دغه وخت می کې دو جینو او کنه دغه وخت کې دا یاد ساته محترمو. صدقات سره ما او تابر دنیا نه لاړ شو، دا ادارې به قائم او دایمي. خبرې نورم ډېر زیاتې دي په موږ سره ستاسو احساس شته. ما خپل وی کې ډېر لیټ را ورسېدم، زه 11 بجو ته دلته را ورسېدم او 12 بجې می بیان شروع ک. مزید چې زه بیان کوم محترمو دا مناسب نه ګڼم، دا بهترین اجتماع دی الله په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی. او تاسو راغلی ډېر انتظار تاسو کا او ډېر وخت مو تیر کا، او دا الله ویني محترمو، او دا ملائکو کرامن کاتبین ځان سره نوٹ کو چې دا سپینګری مشران او دا کشران او دا نوجوانان دا دی بچو قرآنونه ختم کړی دي کنه، دا سره په خوشحالي کې شریک شوي دي. نو یا الله دې ټول ته د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کې که زندگی و ان شاء الله په بل موقع تفصیلی خبرې کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب